محترم و عزتمن مسلمانانو ورونو، د سیرت په سلسله کې بیانات هر جمعه کېږي او خبر تر هجرت پورې رسیدلی وه. نن به لغونې دغه هجرت متعلق خو د هغې نه بهر څه د میاشتې او د نوي کال په حوالې سره خبرو. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته هجرت وکړو او صحابه کرامو د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته هجرت وکړو او د دې هجرت فضایل په قرآن پاک کې او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې راځي. د دې دومره فضایل او مناقب دي چې چا دا هجرت نو کړي او مسلمانان بشول نو دی به افسوس کولو، نو بیا به رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې اوس هجرت مونږ کولی شو او کنه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ورته فرمایل لا هجرت بعد الفتح، د فتح مکې نه پس هجرت نشته. مطلب دا چې کله مکه فتح شوه نو د هغې نه پس که یو سړی مکه مکرمه پرېږدي مدینې منورې ته ځي نو هغه مناقب، هغه فضایل او هغه اجرونه نشي حاصلولی کوم چې د فتح مکې نه مخکې په هجرت باندې حاصلېدل. د دې هجرت دورانیه دا 8 کاله وه. مکه مکرمه فتح شوې ده په 8م کال د هجرت او رومنی هجری دا د هجرت سره شروع شوی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وتو فرمایل وعمل من وراء البحار، د سمندرونو ورا خو عمل کو په دې کې تاسو اجر دی. مال لشته دی د هغې زکات ورکو، د الله جل جلاله د بندګۍ چې څومره نور احکام په تا باندې فرض دي هغه ادا کو، او چې څومره د دین خبرې دي په هغې باندې عمل کو، او بیا د سمندرونو ورشته پورې عمل کوه. یعنی که ته ډېر لرې یې نو الله جل جلاله ستا عمل ته ګوري، ستا کردار ته ګوري، ستا ایمان ته ګوري، بس په دې باندې تا ته اجر دی. او د هجرت هغه مناقب او فضایل هغه اوس ختم شوي. لومبی د هجرت متعلق خبره کوو چې هجرت وایي څه ده. هجرت د عربی ژبې لفظ دی، د دې معنا ده ترک وطن. یو سړی چې خپل کور کلی علاقه پرېږدي بل ځای ته لاړ شي دې ته هجرت وایي. ستا آبایي ځای پېښور دی او ته دلته نه لاړې لاهور او کراچۍ ته، او یا د پاکستان نه ووتې بیرون ملک ته لاړې او ته هلته سره د بچو رهایشي شوې، دلته بیا ګورې نه، دې ته هجرت وایي. ترک وطن، وطن پرېښول. بیا دا هجرت په څو قسمه دی. یو هجرت خو هغه دی چې د کوم تذکره تاسو ته په بیاناتو کې کېده، او دا هجرت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی او صحابه کرام، او دا د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته شوی دی. دې حضراتو صحابو او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا هجرت کړی دی نو دا علاقه یې پرېښې ده، کورونه یې پرېښي دي او بعضې اهل و عیال پرېښی دی او عزیزان او رشتهداران او خپل خپلوان یې پرېښي دي او دا علاقه یې چوټه پرېښوه او مدینې منورې ته لاړل. او دا هر څه د الله جل جلاله دپاره او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره او د دین اسلام دپاره او د ایمان د محفوظ کولو دپاره. خدا خاص هجرت دی.
د دې وجه نه چا چې د هجرت کیسه اخیستې ده نو هغه صحابه کرامو ته مهاجرین وایي، هغه صحابو ته مهاجرین وایي. او کوم صحابو چې په مدینه منوره کې د دې صحابو خدمت کړی دی نو هغوی ته انصار وایي. انصار جمع د ناصر د ناصر وایي مدد کوونکي ده. او کوم دریم قسم خلک چې په مکه کې پاتې او هغوی هجرت نه دی کړی او نه انصار، خو هغوی نشل تللی د کمزورتیا د وجه نه چې هغه یا ماشومان او یا هغه داسې زنانه وې چې هغوی سفر نشو کولی، یا داسې بوډاګانو چې په بستر باندې پراتو په کټ کوزي باندې هغوی تللی نشول او د هغوی د اوړو څوک نو داسې خلکو ته قرآن کریم مستضعفین وایي، دا هم مسلمانان دي. او دا دریم قسم دی د صحابو. او څلورم قسم هغه خلکو چې هغوی ایمان راوړی او سره د وس طاقت پاتې شول په مکه مکرمه کې، نو په هغوی باندې الله جل جلاله د الله پیغمبر بد ویلي، ځکه چې دا هجرت په هغوی باندې فرض و د دلته نه تلل دی ولې الله نړل. نو بهرحال یو دا هجرت، او دا هجرت اوس کې یو سړی د پاکستان نه لاړ شي مدینې ته یا نن سبا د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته ځي، نو هغه فضایل او مناقب دی د هغه هجرت نشي حاصلولی دی، په مهاجرینو کې نه راځي. کوم ټکي چې قرآن پاک یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې استعمال شوی او د هغوی فضایل او مناقب راځي، ځکه چې دا 8 هجري سره چې مکه فتح شو نو دا هجرت ختم شو. دویم قسم هجرت چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې شوی دی، دا هم د مکې مکرمې نه حبشې ته شوی دی، او حبشه په بر اعظم افریقه کې واقع ده، او د بر اعظم افریقې په شمال مشرق کې واقع ده، دا جدې ته مخامخ واقع ده. نن سبا دغه علاقې ته ایتوپیا وایي، په دې کې یو ځای حبشه هلته دا هجرت شوی، دم د سمندر نه پورې غاړه ځای دی، خو د دې او د جزیرة العرب ترمنځ چې کوم سمندر دی نو د تنګ سمندر دی، داسې یو ترشه غونې ده، او دې ته بحر احمر او بحر قلزم وایي. دا په کشتیو کې شوی او دا 2 ځله شوی دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې. دې کې پیغمبر علیه السلام نه دی تللی او نه د دې هجرت حکم د الله د طرف نه نازل شوی. البته رسول الله صلی الله علیه وسلم نه صحابو اجازت وغوښتو، پیغمبر علیه السلام اجازت ورکړه. دا صحابه د څه دپاره تلي وو؟ دی دلته د کاروبار دپاره او تجارت دپاره نو تلي، بلکې دی د ایمان بچ کولو دپاره، د خپل دین بچ کولو دپاره او د امن دپاره تلي. په مکه مکرمه کې صحابو ته په دغه زمانه کې تاسو ته د دې هجرت تذکره شوې ده، د حبشې د هجرت. صحابو ته په مکه مکرمه کې مس کول ګران، مز او دس به ګران، چا د الله نوم په ښکاره نه شو اخیستی. حضرت بلال رضی الله عنه سختۍ او تکالیف او مصائب چې په دغه سلسله کې پرې راغلي وو هغه ستاسو په وړاندې چې کافرو په مسلمانانو کمزورو باندې څومره سختیانې کولې، څه عذابونه او تکالیف به یې ورکول. د دې خاطره چې مونږ مز نشو کولی دلته اودس نشو کولی، ښکاره د خپل دین شعائر نشو اختیارولی، اعمال نشو کولی، نو دی معلومات کول هغه زمانه کې او جغرافیایي سطح باندې نو دی مسلمانانو ته دغه یو ملک ښکاره شو چې حبشه داسې ځای دی چې د هغې بادشاه ښه سړی دی، اگر که هغه مسلمان نو دغه وخت مونږ ته به هغه ځای راکړي او مونږ به د هغه په ملک کې ډېر په اسانه باندې دین باندې عمل کولی شو. د دې خاطره صحابه کرام د مکې مکرمې نه تللي وو حبشې ته. او د دې چې کوم رستي افراد دي د دې د هجرت د حبشې، دا رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه را رسېدلي دي چې کله پیغمبر علیه السلام په مدینه منوره کې او 7 هجري وه، 9 کال د هجرت، او خیبر فتح شو، نو د دې هغه رستي افراد دغه موقع باندې را رسېدلي دي. دې نه بس بیا هلته نو صحابه کرام رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په دې هجرت نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناراضتیا نه د اختیار کړي، او ځکه چې دا د پیغمبر علیه السلام په اجازت سره تلي. دلته مشرکین او کافرو بچکول پرېښول نه، نو دې نه معلومه شوه چې په دین باندې د عمل کولو دپاره او خپل دین محفوظ کولو دپاره او د ایمان د بچ کولو دپاره یو سړی تر کې ورکن تن کولی شي.
دا دوه هجرتونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې شوي. دریم هجرت دا دی چې یو سړی کله کور وطن د تجارت دپاره د پیسو ګټلو دپاره د دنیا دپاره پرېږدي. دا هجرت مباح دی لیکن دې کې د سخت احتیاط ضرورت دی. مباح داسې دی چې په دې باندې اجر نشته. ته د دلته پاکستان نه لاړې او بهر ملک ته لاړې او تا آلته کې استوګ نه اختیار کا همیشه دپاره او راځې نه او وطن دې ترک دلته دا کور کله دې پرېښو دې دپاره لاړې چې دلته کې زه ګټلی نه شم، کاروبار مې نشته دی، هلته به زه وګټم، نو دا ترک وطن د تجارت دپاره دی. دا مباح دی او مباح هغې ته وایي که هغې کې ستا نیت او اراده چې کوم دی نو خراب او د معصیت او د ګناه نی نو ګناه پې نشته خو اجر هم پې باندې نشته دی. ځکه چې د دنیا دپاره تللی رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک ته د دې هجرت په باره کې او په صحیح بخاری کې او د احادیثو په ټولو کتابونو کې تقریبا شته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د اعمالو دار و مدار په نیت سره دی او هر سړی ته چې نیت کې سوي هغه څه به ملاوي. که نیت د هجرت د الله او د رسول لپاره نو د الله په نږدې هم د هجرت د الله او د رسول لپاره دی، یعنی په دې اجر او ثواب دی. او که د هجرت د دنیا لپاره دنیا مال حاصلو او یا د هجرت د ښځې لپاره یعنی یو زنانه ده او هغه د علاقې نه بهر پاتې کېږي او د هلته ځي د هغې سره نکاح کول غواړي او هغه زنانه دلته نه راځي نو د ده د ټول تګ چې کوم دی نو دا په دغه لار کې دی. صرف د یو زنانه سره د نکاح کولو دپاره دی، په دې باندې اجر و ثواب نشته. البته په نیت سره که چېرې نیت ښه نو د هغه ښه نیت او ارادې مطابق په دې باندې بیا اجر شته، لیکن اسې دغه مباح دی. دې کې احتیاط کول داسې پکار دی چې ته کوم وطن ته ځې نو ته سوچ وکړه چې زه د خپله علاقه پرېږدم نو دلته خو ایمان او دین اسلام او عمل او عبادات دا په ښه توګه باندې کولی شم، خوراک څښاک حلال دی او عبادات په اسانه کولی شم، جوماتونه شته دی، جمع شته دی، جمعې شته دی، په دې باندې پابندي نشته دی، بلکې ډېر په اسانه باندې زه د جمع مونځ ته لاړ شم. هر یو محله کې جومات دی الحمدلله. آیا زه چې کوم ځای ته ځم نو هلته ما ته په دین اسلام باندې عمل کول همدغه رنګې آسان دي او که ګران دي؟ بعضې ځایونه داسې چې سړی وطن ترکي د کاروبار دپاره د نوکرۍ دپاره هلته لاړ شي. نو ما په خپله چې د ډېرو کسانو نه اورېدلي دي نو یو کس په ټلیفون کې ووایي چې زه چې کوم ځای کې یم نو دلته زه په میلونو ځم جومات چې ته په نظر نه راځي، مسلمان نه وینم. البته بیا وروستو ډېر وخت پس هغه وایي یو عراقی مې ولیدو او دلته کې غوښه نشته دی حلاله، د خنزیر غوښه ده او بل شی چې کوم دی نو نشته دی، مردارې دي د مسلمانانو دپاره چې کوم مردارې دا خرڅېږي یا دغه سبزي ده تللی د څه دپاره هغه د مزدورۍ دپاره تلو. نو دا سوچ کول پکار دی چې آیا ته کوم علاقې ته ځې نو هسې نه چې ستا ایمان ستا دین ستا مذهب ستا اعمال ستا عبادات ستا کردار او ستا اخلاق د تا نه پاتې شي. دا سوچ کو. دا دریم قسم هغه هجرت قسم دی چې دې ته مباح وي. یو هغه قسم دی چې سړی خپل ځان او خپل سر بچ کول غواړي. مثلا دې علاقه کې فسادات دي، جګړې دي، شر دی، فتنې دي، په دې کې خلک مبتلا کېږي. د دې شر د وجې نه د امن ځای ته تلل غواړي نو دا هجرت هم جایز دی. او بعضې حضرات اهل علم وایي چې حبشې ته هجرت دا دارې داسې کوم ځای نه علاقې نه هجرت کولو چې هغه د فتنو د شر ځای او د جګړو مسلمانان نشول ټینګېدی مکه مکرمه کې کافرو او مشرکینو اذیتونه رسول دی چې کوم هجرت کړی دا دارالامن ته کړی ځکه چې حبشه هغه زمانه کې د امن ځای نو د امن ځای ته یو سړی تلی شي خپل کور کلی پرېښی شي. او نن سبا زموږ د مسلمانانو په دې علاقو کې هم بعضې کلي داسې دي چې هغه په داسې شر کې مبتلا دي چې په معمولي خبرو باندې جګړې، په پوله باندې جګړه او په یو فوټ ځمکه باندې جګړه او په معمولي پیسو باندې جګړه او د هغې جګړې د نوځنه یو کس دوه کسه
سو په سویم باندې چې کوم دی نو په هغې کې قتل کېږي مړي کېږي هېڅ پته نه لګي دي د مسلمانانو علاقې جوماتونه پکې شته لیکن جهالت دومره عام دی چې هر سړی په خطره کې دی نو داسې ځای نه که یو سړی هجرت وکړي وطن پرېږدي او دی داسې علاقې ته لاړ شي چې هغه د امن ځای دی نو دلته دغې ځای ته تللی شي یو دا هجرت دی چې په یو ځای کې وبا راله مثلا تعاون رالو والعیاذ بالله الله دې مونږ وساتي یا داسې یو بل وبایي مرض رالو چې په هغې کې خلک مبتلا شو د دې وجې نه آیا یو سړی وطن پرېښوی شي بلې علاقې ته تللی شي او که نه نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات په دې موقع باندې دا دي چې نه خپله علاقه به نه پرېږدي بل ځای ته به نه ځي هغه مخکینی امن چې و د هغې نه مراد دا دی چې ته په دین باندې عمل نشي کولی ته خپل ایمان خپل دین او خپل ځان نشي محفوظ کولی او دلته خو د خدای د طرف نه ده ځکه چې وبایي مرض د الله د طرف نه راځي یا زمینی آفت ته یا آسمانی آفت ته نو د هغې د وجې نه به ته خپله علاقه نه پرېږدي او کوم خلک چې بهر پاتې کېږي د دې ځای نه چې کوم ځای کې دا وبا ده یا دا عام مصیبت دی بهرني خلک د دلته نه راځي دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات حضرت عمر رضی الله عنه په خپل دور خلافت کې یو ځل شام ته لاړو او دا دې دپاره تللی و چې د شام علاقه د هغې ګورنران او د ده حکومت څنګه چلیږي آیا رعایات عدل رسي او که نه او خلق په دین باندې آسان عمل کوي او هر چا ته خپل حق میلاویږي او که نه د ګورنرانو د عواملو حالات یې کتل نو چې کله د شام علاقې ته نږدې شو نو هلته بعضې حضراتو ورته وویل چې صاحب په شام کې تعاون راغلی دی دا مشهور تعاون امواس وی چې مزه دننه نو حضرت عمر رضی الله عنه ودرېد چې څه وکړو صحابو نه یې مشوره واخېسته ابو عبیده بن جراح د هغه علاقې ګورنر و د هغه رایې دا وه چې لاړ شي بعضې وی چې مزه بعضې وی چې لاړ شه بعضې وی مزه بعضې وی لاړ شه نو دې کې اختلاف شو داسې اطمینان بخش جواب چا ور نه کړو نو حضرت عمر رضی الله عنه سوچ کې پروت و عبدالرحمن بن عوف د رسول الله صلی الله علیه وسلم بل صحابي دی او عشره مبشره و کې دی جلیل القدر صحابي دی ده ورته ووایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه حدیث مبارک اورېدلی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې په کومه ځمکه باندې تعاون راشي وبایي مرض راشي نو هغې ته مدن نه کېږي او هغه خلکو ته دا حکم دی چې هغه د دې علاقې نه بهر نه ځي حضرت عمر رضی الله عنه چې دا حدیث څنګه واورېدو دی نه اورېدلی ده کله بعضې خبره نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو مجلس کې کړي چې په هغې کې نور څوک نی یو کس وي یا دوه کسان وي هغوی واوري نور نه بعض به فیصله وشوه د هلته نه حضرت عمر رضی الله عنه واپس شو ځکه چې حضرت عمر رضی الله عنه استوګن د مدینې منورې و او دا علاقه د شام ده او هغه علاقې ته لا دننه شوی نو او پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې مه دننه کېږي نو هلته بیا تګ نه دی پکار که هلته سړی لاړ شي دې کې نقصان څه دی نو یاد ساتئ چې د انسان بیماری او مرض او مرګ دا دومره نقصان نه دی غټ نقصان د انسان ایمان او دین او اخلاق او ایمانی صفات او عقیده بدلیدل دي او دې تلو راتلو سره دې سره عقیده او ایمان ته نقصان دی هغه نقصان دا دی چې کله دې وبایي علاقې ته یو مسلمان لاړ شي د بهر نه او دې بیمار شي نو دې دغه وخت کې به شیطان د ده زړه ته دا وسوسې اچوي او دی به په خوله بیا دا وایي او دی به ظاهروي چې که زه نه راتلی هلته کې وی خپل ځای کې نو زه به په دې مصیبت نه مبتلا کېدی چې زه رالم نو د دې وجه نه په دې مصیبت مبتلا شم او زمونږ د خوږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعلیمات دا دي هغه د دې نه منع فرمایي چې داسې به نه وایي ځکه چې انسان ته کوم ضرر او تکلیف رسي هغه د الله د طرف نه رسي په حدیبیه کې شپږم کال د هجري باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم عمرې ته رالو نو مکې مکرمې مشرکینو ایثار کو وایي چې نه به راځي دننه نو حدیبیه کې پړاو واچو پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو شپه موزو د شپه تېره شوه د سحر موز یې وکړو موس پسې صحابو ته مخ راواړلو ویې فرمایل د شپې باران شوی و نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې الله جل جلاله فرمایي چې زما په بندگانو کې بعضې بندگان داسې دي چې مؤمن بي و کافر بالکوكب بعضې داسې دي چې هغه ما باندې ایمان راړي
او پستوري باندې کفر کوي، یعنی د ستوري دغه اثر نه مني، او بعضې داسې دي چې پستوري باندې ایمان راړي او زمانه کافر دي. بیا د هغې وضاحت بیان کو چې بعضې خلک وایي مطرنا بنوع کذا و بنوع کذا، مونږ باندې باران فلانکي ستوري وورولو، فلانکي ستوري راوختو نو ځکه باران وشو. وی دا سړی الله جل جلاله فرمایي چې په ما باندې کفر کوي، ما باندې کفر کوي او ستوري مني. او چې څوک وایي چې باران الله وري نو دا سړی په ما باندې ایمان راړي او د مخلوق نه مني. مطلب دا دی چې نسبت د کارونو الله جل جلاله ته کوي. نو مؤمن دې ته وایي چې هغه څومره کارونه چې کېږي الله پاک کوي. باران د الله د طرف نه راځي، سیلۍ د الله د طرف نه راځي، نعمتونه د الله د طرف نه راځي، مصائب او تکالیف د الله د طرف نه راځي. البته اسباب ظاهریه یا مخفیه په هغې پسې شاته نور وي. نو بهرحال دا هجرت چې کله سړی کوي چې مثلا علاقه کې وبا راله اوس وځي، نو چې کوم سړی لاړو نو هغه به دا وسوسو کې مبتلا شي، نو عقیده به د هغه نقصان به عقیدې ته ورسي، داسې به د دنیا نه لاړ شي. او چې کوم سړی بهر راووتو د هغې ځای نه بلې علاقې ته لاړو، نو که بالفرض د هغې علاقې خلک په هغې کې مبتلا شو، نو بیا به وایي چې دا سپېره دلته کې راغلو نو د ده په وجه دا بیماري دلته م راغله، او بیا به دغه اعتقاد د هغې جوړ شي. نو دا هماغه خبره شوه چې کوم ما تاسو دا مخکې حدیث بیان کړو. لکه نن سبا اکثر خلک داسې وایي د دې احتیاط نشته، او د دې ویلو وجه دا ده چې مونږ د دینی مجالسو نه او د بیان اورېدو نه او دین د عقیدې باندې ځان په یوله نه لرې یو بس. نو هر یو سړی چې په خوله باندې څه راځي دا مسلمان دی، لیکن عقیده یې خطا، داسې کار وشو نو دا وشول، داسې وشول نو دا وشول. حالانکه قرآن پاک تاسو وګورئ، د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث وګورئ، قرآن کریم کې په کرخه کرخه کې او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم احادیث د ټولو نسبت ټولو اشیاء چاته کې الله جل جلاله، خالق د ټولو کارونو الله دی. دا بل خبره ده چې اسباب ذریعہ جوړیږي، وسیله کله کله جوړیږي. نو که چېرې د سړي عقیده ده چې داسې وشول، د دې وجه نه وشول، د الله نه علاوه بل چاته نسبت کوي، نو دی د ایمان نه به کفر ته وځي. نو یو هجرت دا دی. یو هجرت یو قسم دا دی چې داسې وخت به راشي، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې شام ته به هجرت کېږي او خلک به ځي شام ته. مهاجر د ابراهیم په هغه زمانه کې اختیارول پکار دی. دا هغه وخت چې کله بالکل قیامت ته نږدې شي وخت، او دغه وخت کې به مهدی علیه السلام راوتی، دجال به وي، نو دجال به قتل شي. نو دغه وخت کې هجرت د ټولو علاقو په مقابله کې شام ته پکار دی چې د مهدی علیه السلام په لښکر کې خلک شامل شي. دا لا څرګند شوي نه دي، او دغه واقعات دا وایي چې حالات داسې را روان دي چې دا کیفیت او دا هجرت هم زر راشي. نو د شام د علاقې د هجرت مبارک نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه به بعضې صحابیاتو زنانو یا بعضې صحابو تپوس وکړو چې یا رسول الله داسې فتنې چې راشي نو موږ څه وکړو؟ نو ورته به وفرمایل چې شام ته تاسو هجرت وکړئ، ځکه چې دا مهاجر ابراهیم دی، ابراهیم علیه السلام هم دې ځای ته هجرت کړ. یو هجرت قسم دا دی چې یو سړی په خپله علاقه کې د فتنو د وجې نه آبادي ټوله د فتنو نه ډکه شو، چې کوم ځای ته ځي نو هلته فتنې دي، بالماضي قتل، شوکه، غلې، ډاکې، سود، رشوت، شراب نوشي، زنا، او چې څومره خیانت ته او بد صفات دي هغه ټول په معاشره کې موجود دي. یو کس تنګ شي مسلمان، هغه دې ځای کې وخت نشي تېرولی، خو دا داسې کس دی چې د ده سره د خلکو سره متعلق نه دي، نه دا عالم دی، نه دا مرشد دی، نه دا مصلح دی، نه چاته مسله خولی شي. که چېرې دی په دې علاقه کې نور پاتې کېږي نو د ده په علاقه کې څوک عالم هم نشته، نو دی نیک سړی دی دومره ده، او د دا شته اعمال چې کوم دی نو دا به د ده نه پاتې شي، او دی به د خلکو په شان سودخور شي، یا به رشوتخور شي، یا به زانی شي، یا به شرابي شي، یا به غل شي، یا به ډاکو شي، یا به مختلفو طریقو سره په کبایرو کې مبتلا شي، فحش بې حیاګیري په دې کې به مبتلا شي. د سره د خپل ایمان او د خپل دین فکر دی، نو دی وایي چې ما د خپل ایمان او خپل دین کوم ځای بچ کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم دې باره کې فرمایي، د بخاري شریف حدیث دی دا، نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي خیر المال المسلم غنم
يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. یو زمانه به داسې راشي چې د مؤمن سړي خیر مال المسلم، د مسلم سړي د مسلمان او د مؤمن سړي بهترین مال به هغه ګډې بيزي وي چې هغه به دی بیایي او چرته به لاړ شي، دی به یتبع بها شعف الجبال، د غرونو سکو ته به دا څاروي بوځي، و مواقع القطر او هغه ځایونو ته چې کوم ځای باران ورېږي، یفر بدینه من الفتن، د ده مقصد بسې دی به خپل دین بچ کوي د فتنو نه، یفر بدینه من الفتن، دی به خپل دین زغلی. دلته حدیث مبارک کې لفظ د فرار استعمال شوی، یفر بدینه، دین فرار، لکه څنګه چې ته یو انتهایی قیمتي سرمایه تا سره غمې دی، تا سره جواهرات دي، تا سره سره زر دي او تا نقصان څوک را رسوي او تا نه ټوله اساسه څوک اخلي، نو کور ورته پرېږدي، مال او اسباب پرېږدي، خو دا چونکې قیمتي شی دی، د ډېرو پیسو شی دی، نو دا په ترخ کې اوزغلي چې د دې سړي نه بچ شم. نو حدیث مبارک کې دا لفظ استعمال شوی دی، کې دې طرف ته اشاره ده چې اے مسلمان، ستا په سرمایو کې د ټولو نه اعلی او قیمتي سرمایه ستا ایمان او ستا دین دی. بس که ستا په کور راځي او په ایمان راځي نو کور په داو لګو، ایمان بچ کا. که ستا په مال راځي او په ایمان راځي نو ایمان په داو مال په داو لګو، ایمان بچ کا. که ستا په جیداد راځي، که ستا په اهل و عیال راځي، که ستا په اولاد راځي، که ستا په ذات راځي، سر په داو ولګو، ایمان بچ کا. رسول الله صلی الله علیہ وسلم صحابہ دغسی کړي، یفر بدینه من الفتن، یہ اپنے دین کو لے کر بھاگتا ہے. کہاں بھاگتا ہے؟ پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف. التوازان بچ کے نو د غرونو کې څوک پاتې کېږي نه، اسې عام حالاتو کې مسلمان ته په غرونو کې په دشته کې پاتې کېدل ممنوع دي، لیکن دغه وخت کې دې سړي دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم ترغیب ورکوي چې دغه کس د ده دا مال بهترین دی، د ده دا کار بهترین دی. ځکه حدیث کې ذکر وکړو، ځکه چې اوس داسې وخت د ده په علاقه کې دی چې د ایمان نشي بچ کولی، دین نشي بچ کولی. نو به هر حال د هجرت په حوالې سره دا اقسام دي، او نن سبا کله کله ضرورت پیښیږي چې انسان دا وطن او کور کلی د څه دپاره پرېږدي، دی دې سوچ وکړي چې کوم قسم طریقه ما دپاره اختیارول پکار دي. بل زمونږ دا نوی کال شروع شو، سن هجري 1440 هجري، یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو په هجرت باندې 1440 کال شروع شو، 1440 هجري دا شروع شو. دا نوی کال دا د محرم د میاشتې نه زمونږ نوی کال شروع کېږي. محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانیه، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذوالقعدة، ذوالحجه، دا 12 میاشتې دي. بیا محرم نه نوی کال شروع کېږي. دا هجری زمونږ په دې علاقه کې یو حساب چلیږي عیسوي او یو حساب چلیږي هجری، او یو حساب زمونږ په دې ملک د زمیندارو کې چلیږي د هندوانو، جیټ هاړ په شکال بادرو اسو کتک مگر پوما پګړ چیتر ویساک دا چلیږي. او دغسې په افغانستان کې یو شمسي حساب چلیږي. دا عیسوي حساب نن سبا ټول دارومدار د دنیا بین الاقوامي معاملات هغه په شمسي حساب سره کوي. او د دې وجه دا ده چې یو زمانه داسې تېره شوي د زر کاله چې په هغې کې په ټوله دنیا کې رایج حساب چې و هغه به قمري و، محرم صفر په حساب سره، په مسلمانانو کې خو خود په کافرو کې. د هغې وجه دا وه چې د حکومت او د اقتدار واګې د مسلمانانو په لاس کې او په ټوله دنیا کې غلبه د مسلمانانو او دا اقتدار مسلمانانو ته حاصل و، هر چا ته خپل عدل او انصاف رسېدو، نو ټول معاملات به په دغه قمري حساب سره محرم او سفر سره کېدل. او چې کله نه مسلمانان مغلوب شوي دي د خپل بدعملۍ او د خپل کردار د وجې نه، الله جل جلاله دې موږ ته زمونږ ګناهونه اجتماعي انفرادي معاف کړي، او الله پاک ته بیا هغه د دین اسلام خوند او د ایمان حلاوت موږ ته وښیي چې د صحابو د تابعینو په دور کې او دا تقریبا 1000 کاله پورې چلېدو. نو بیا وروستو عیسائی تقویم او کلندر دا په دنیا باندې غالب دی، چونکې د هغې غلبه د برطانیه دومره غونې ملک دی د دنیا په نقشه باندې، او په ټوله دنیا کې مختلفو ځایونو کې په مختلفو ملکونو باندې د هغې قبضې وي. او نن سبا چې کوم دی نو د امریکې زور دی، نو د هغې د وجې نه د ټولې دنیا ژبه هم بدله شوې ده، انټرنیشنل ژبه چې کوم دی نو هغه انګریزي ده د پیرنګیانو. مسلمان هم په دې فخر کوي، په خپل کور کې په خپله معاشره کې چې ماشوم ته سیب ورکوي، سیو موږ ورته سیو وایو،
څوک ورته مڼه وایي. ماشوم ته سیو ورکوي نو ورته وایي دا ایپل دی. په دې ځای کې په دې پېښور کې دا ایپل دی. ولې؟ دا د انګریز او د پیرنګي نه دومره متاثر دی. دا پښتو وایي، د ده د مورنۍ ژبه پښتو ده او د ده د ملک ژبه اردو ده. او بدقسمتي دا ده چې سره د دې چې زمونږ قومي زبان اردو دی لیکن هر څه په انګلیش کې دا دومره متاثر دي او دومره مغلوب دي د پیرنګي نه. هغه کله وتی دی لیکن تر اوسه پورې هغه تاثر را روان. او چې ماشوم ته بیا ښایي نو په انګلیش کې نومونه ښایي، حالانکې ستا خو اول چې دا خاندان او د مورنۍ ژبه د هغه اول هغه زده که، بیا د ملک ژبه زده که، او د ټولو نه بهتر تا ته دا ده چې قرآن کریم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیثو ژبه زده کړي چې هغه عربي ده. لیکن نن سبا زه چې کله په دې ښار کې را روان یم او په دې رکشو په دې مزدو باندې چېرته چا جمله د پښتو لیکلي وي نو ټوله غلطه وي. ځکه چې ما ته الحمدلله خپله تحریر راځي، پښتو راځي، ټوله یې غلطه لیکلي. دوه ټکي وي هغه هم غلط وي. په سکول کې نشته دی، څوک پوهېږي نه په هغې. او غټ ډاکټر او انجینیر چې کله اردو لیکي نو د هغه ګوتې راپي اردو نشي لیکلی چې هغه د ملکي ژبه ده، قومي ژبه یې ده، هغه نشي لیکلی. ولې؟ ځکه چې هغې باندې زور او توجه هغې طرف ته کمه ده، انګلیش طرف ته زیاته. دا هجري کلنډر د کله نه جاري و؟ دا حضرت عمر رضی الله عنه شروع کړ. حضرت عمر رضی الله عنه چې کله خلیفه شو، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په حیات مبارکه کې هغه نبی او رسولم وو او هغه قاضیم وو، هغه حاکمم وو، هغه هر څه فیصلې هم هغه کولی او حکومت هم د هغه په لاس کې او بادشاه او حاکم نه، لیکن د الله پیغمبر او د الله جل شانه پیغمبر چې موجود وي نو فیصلو بل چاته بیا اجازت نه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هر څه د هغې نه پس د هغې نبوت اوسم شته، د هغې رسالت اوسم شته، د هغې شریعت اوسم شته، هغې کتاب اوسم شته، د هغې احادیث اوسم شته. او مونږ ته په دنیا کې د دین د رهنمایي دپاره د هغې ټول ارشادات الحمدلله محفوظ دي. کوم کتاب چې په هغې نازل شوی او کومه وحي چې نازله شوي د هغه هغې شته، اگر که هغې په خپله نشته. لیکن خلافت او حکومت چلول بیا منتقل شو حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه. څه د پاسه 2 کاله دی حکومت کړی. د هغې نه پس بیا حضرت عمر رضی الله عنه، ابوبکر صدیق رضی الله عنه په خپل مرګ وفات شو. بیا حضرت عمر رضی الله عنه را. حضرت عمر رضی الله عنه په خپل دور خلافت کې ډېر کارونه کړي، ډېر کارونه ناشنا چې هغې باندې اوسه پورې د ټولې دنیا خلک را روان دي او په هغې باندې عمل. د ډاک انتظام حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې شوی، باقاعده مرتب نظام مخکې و. رسول الله صلی الله علیه وسلم خط استولو، خو یو صحابي به یې راوغوستو، بیا به یې خط په چا باندې ولیکلو، بیا به هغې صحابي ته خط ورکو او بیا به ورته وایي چې دا لاړ شه او فلانکي ته یې ورسوه، کسرا ته ورسوه، قیصر ته ورسوه. نو ده به میاشتو مزل کولو، نو په یو میاشت کې به هغه خط غزې ته هلته رسېدو. په هغې کې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم مضمون لیکلی و په هغې کې به هغه درج و، هغه خط به هلته رسېدو. باقاعده د ډاک مرتب نظام د حضرت عمر رضی الله عنه. ابوبکر صدیق رضی الله عنه دورانیه د خلافت دومره نه وه، هغه صرف دومره وه چې په هغې کې فتنو مخنیوی وشو، ټولو فتنو سر راپورته کړ. لکه مار چې څنګه یخنۍ اغشتی ساړه او سر یې په ځمکه ایښی ته وی مړ دی، خو چې کله پې نور ولګي نو دی بیا تازه شي او سر اوچت کړي. نو چې څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا نه تشریف یوړو نو فتنو هر طرف نه سر راپورته کړو، اژدهاګانې وې، مارانو، بس څوک د اسلام نه بردګشته کېدل، چا وی چې زکات نه ورکوو، چا سوې. ابوبکر صدیق رضی الله عنه په دې لږ وخت کې څه د پاسه 2 کالو کې غټولې فتنې ختمې کړي. او د هغې نه پسې بیا د کر دپاره ځمکه سازه کړې ده. بیا حضرت عمر رضی الله عنه په هغې باندې کر کړی دی، سادینې ورته جوړ کړی او بیا هغه زرغونه شوي ده. د سلطنت اسلامي وسعت او د هغې توسیع د دنیا په مختلفو ملکونو باندې کېده، دې ځینې بیا شروع شي. نو حضرت عمر رضی الله عنه دې کارونو ته فارغ. نو د ډاک مرتب نظام یې جوړ کړ. د ډاک نظام یې داسې جوړ کړی و چې په هر 12 میله باندې یو ډاکخانه جوړه کړې وه. هغې ته په عربۍ ژبه کې برید وي، اوس هم ورته برید وایي په عربۍ کې. او د برید معنا پیژندل غواړي. دا بعضې وایي چې دا د فارسۍ لفظ نه منتقل شوی دی، برد او بریده.
وړلو ته هم ویلی کېږي او پرې کولو ته هم ویلی کېږي. بریدن پرې کول دې کې چې به کوم خچرې او کوم اسونه استعمالېدل نو د هغې لکۍ به پرې کړې وي د دې دپاره چې رفتار تیز کوي. ولې چې کله په دې څاروي باندې په حیوان باندې مچ کینی د غوباړي مچ نو دا لکۍ باندې دی د ځان نه شړي او چې چېرته یې لکۍ نه رسي نو دا څاروی ټوپونه وهي نو دا لکۍ به یې ترېنه پرې کړي چې دې مچ ته د ده دا لکۍ نه رسېږي نو دی به تیز ځي نو د هغه ځای نه دا نوم په برید باندې پرېوتو نو 12 میله کې به یو ډاکخانه جوړه وه. دا ډاک به یې پسه وړو دا به یې په کچرو په اسونو باندې وړو. د مدینې منورې نه به ډاک روان شو 12 میله فاصله کې نو دې ډاک والا به په اس باندې دا تیله ځان سره مخې ته ایښي وه د خطونو او د دې ځای نه به 12 میله اس غلولو په هغې کې به ایسارېدل نو هلته په هغه برید باندې به هغه طرف ته بل اس هغه سور ولاړو تیار چې څنګه به دی ورسېدو هغه ته به یې غوټه ورکړه هغه به واغېسته ده ته به یې د مدینې ډاک ورکړو دی به مدینې ته واپس راغله. نو دا 24 میل مزل شو په اس باندې یو طرف نه او بل طرف نه هغه بیا په مخکې تلو نو شام ته به ډاک په ورځ باندې رسېدو. د عراق نه د حجاج بن یوسف په زمانه کې محمد ابن قاسم زمونږ په دې ملک کې راننوتو په سمندر باندې دغه ټایم کې د هغه وخت د هندوانو حکومت او چې کله په سمندر باندې رالو را دننه شو تر ملتانه پورې هغه راغلی دی نو د سند دا علاقه دلته به ډاک راتلو د حجاج ابن یوسف د طرف نه محمد ابن قاسم ته چې دی ورارو او سپه سالارو د لښکر او دا ډاک به په 3 ورځو کې تلو راتلو 3 ورځو کې به تلو راتلو. نن سبا 3 ورځو کې زمونږ خط د کراچۍ نه دلته نه رارسي سره د دې چې په جهاز کې ځي راځي. هغه زمانه کې جهاز نه و لارۍ نه وه موټر نه و دا به راتلو سند ته به دا ډاک راتلو. تر دې پورې به د دې ډاک اهتمام کېدو چې محمد ابن قاسم د راجه ظاهر قلعه چې کله فتح کوله نو منجنی کو هغه زمانه کې چې نن سبا ورته توپ ووایي په هغې کې به کاڼې کې هو کاڼې به په کلا ویشتو کلا به په هغې ماتوله. نو محمد ابن قاسم خط ولیکلو حجاج ابن یوسف ته. حجاج ابن یوسف د دې امت صفاق تیر شوی دی ظالم وینې تویونکی لیکن ډېر زیرک او هوښیار سړی و بعضې امورو باندې ډېر ماهر و. ورته وی چې صاحب منجنیک مه لګولی دی او قلا نه فتح کېږي وی دغه دا توپه تا کوم ځای ښخه کړي ده وی داسې اطراف یې ورته ټول بیان کړل په دې ځای کې مونږ لګولي ده نو وی چې په دې ځای کې نه دلته کې دا توپه ولګو نو دا ګزار به سمځي او دا به فتح شي چې هغه ځای کې ولګوله نو قلا فتح شو. نو دا دومره خبرې د تپوس کولو دا رابطه چې کېده دا په موبایل نه کېده ښه او په ټلیفون باندې نه کېده او په بل یو څیز باندې نه کېده په جهاز او په موټر باندې دا په دې خط کېده او دا خط به په ډاک په ذریعه باندې تلو او دا بیا جواب راتلو. نو دومره زر به دا سوالونه تپوسونه کېدل په هغه محاصره کې دننه د هغه په وینا باندې هغه قلا فتح شو. نو په هغې کې کسان مړ شو دغه پکې بیا مړ شوی دی دی. بهرحال حضرت عمر رضی الله عنه دغه تقویم د کلندر چالو کړی او دا د هغه وخت نه چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د هجرت حکم وشو تاسو ته تېره شو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خو خپله هجرت کړی دی په ربیع الاول کې د هغې تذکره په تېرو لنډو بیاناتو کې وشو ربیع الاول کې کړی او ربیع الاول میاشت دا درېیمه د نوي کال میاشت شروع کېږي. اول میاشت محرم ده بیا سفر ده بیا ربیع الاول ده او په ربیع الاول کې رسول الله صلی الله علیه وسلم هجرت کړی لیکن دا 2 میاشتې مخکې هجرت د صحابو کړی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امر نو ذوالحجه کې د مدینې د خلکو سره خبرې اترې شوې موسم حج په موقع او محرم کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امر وکړو چې تاسو هجرت شروع کړئ. نو صحابو هجرت شروع نو ځکه زمونږ تقویم اسلامي او قمري کلندر هغه شروع کېږي د محرم نه د دې هجرت نه او دا حضرت عمر رضی الله عنه داسې شروع کړو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې موږ خپل کلندر جاری کوو جوړو هغه څنګه جوړ کړو. نو صحابو نه د نورو حضراتو ته مشورې اخیستې کېدې چا وی چې کوم تاریخ پیغمبر علیه السلام پیدا شوی دی د هغې د مولد نه د اسلامي کال ابتدا کېږي. رسول الله حضرت عمر رضی الله عنه دا رای خوښه نه شو. چا وی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم شق صدر کله شوی دی د هغې نه شروع شي دا رای هم خوښه نه شو. چا وی چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته نبوت ملاو شوی دی په 40 سال په عمر کې 40 کالو کې د هغې نه تقویم اسلامي جاری شي. حضرت عمر رضی الله عنه دا مشوره هم خوښه نه شو او بیا چې کوم دی نو چا یو څه چا بل څه بیا په آخر کې په دې باندې اتفاق شو. وجه څه وه ځکه چې د چا وفات د چا دنیا نه تلل
د چا پیدا کېدل دا دومره اهم معاملې نه دي د کار په حیثیت سره. د دین اسلام دلته د کار ضرورت او د هجرت چې دی دا داسې عمل و چې دې ځای کې د اسلام هغه غلبه د دې ځای نه شروع شوي ده او د اسلام بنیادونه د دې ځای نه مضبوط شوي دي او د نوي اسلامي سټیټ بنیاد د دې وخت نه پرېوتی دی مدینه منوره. نو دا داسې شی و چې په دې کې مذهب ته ترقي حاصله شوي. نو حضرت عمر رضی الله عنه د دې خبرې ځکه احتیاط. په دغه میاشت کې اتفاقي خبره دا ده چې د حضرت عمر رضی الله عنه شهادت هم شوی په ړومبني تاریخ د محرم باندې او دا واقع بیانول هم ضروري دي. د محرم په میاشت کې ډېر کارونه شوي. نن سبا زمونږ عوام رونه د دین د ناپوهۍ د وجې نه صرف محرم په دې باندې پیژني چې دا د امامانو میاشت د امامانو میاشت ورته وایي او حضرت حسین رضی الله عنه شهادت په دې کې شوی دی او د نورو حضرات او اهل بیتو نو ځکه حالانکه محرم دغه فضایل او مناقب په دې بنیاد باندې نه دي. په محرم کې نور ډېر غټ غټ کارونه شوي. نوح علیه السلام کشتۍ ته الله پاک نجات ورکړی په محرم کې. موسی علیہ السلام د سمندر نه پورې وته او فرعون هلاک شو په محرم کې. د آدم علیہ السلام توبه قبول شي په محرم کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم په حیات کې خدای حضرت حسین رضی الله عنه واقع نه و پیښ شوی او هغه ټیم کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عاشوري روزه نیوخه. بعض خلک وایي چې ګینه د عاشوري روزه په دې بنیاد نیوي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زمانه کې خدا واقع نه وشي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به د عاشوره ویل کېږي 10 وا مونږ وایو 10 وا لسمه په عربی کې وایي عاشوره بس دا د 10 نه دی او 10 او 10 لسو ته ویل کېږي دا شمیر دی ګنتی ده. نو دا د لسم محرم روزه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې د دې ذکر راځي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې مدینه منورې ته لاړو نو یهودو به د دې میاشتې روزه نیوه او تپوس به چې ته وشو دا ولې وی چې مونږ ته د فرعون نه خدای نجات په دې ورځ راکړی دی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابو ته وفرمایل چې دا خلک نیسي نو مونږ زیات حقدار یو چې دا روزه نیسو. نو بیا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم نیوه ځکه چې موسی علیه السلام زمونږ ورور دی پیغمبر د الله. بیا دا روزه فرض وه او چې کله رمضان فرض شوه د رمضان روزه چې کله فرض شوه میاشت روزې نو د دې روزې فرضیت د عاشوري دا بیا ختم شو. اوس دا سنت تا چې یو سړی د محرم د لسمې ورځې روزه ونیسي. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا تمنام کړي و ارمان کړو که آینده کال زه ژوند یم نو زه به دې عاشوري سره یو ورځ بله نیسم. تاسوعه د 9مې ورځې یا یو سړي نه که د 9مې پاتې شوه نو بیا دې ورسره د 11مې ونیسي ځکه چې یهودو به یو نیوه. نو د هغې سره د مشابهت د ختمولو دپاره نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا په دې کې ډېر واقعات شي. د حضرت عمر رضی الله عنه شهادت هغه په همدغه محرم کې شوی. حضرت عمر رضی الله عنه 10 کاله او 6 میاشتې یا 15 میاشتې خلافت کړی دی 10 نیم کاله. ابوبکر صدیق سے پسې متصل او بیا چې کوم دی نو 23 هجری پورې 23 هجری اخر پورې خلیفہ دی امیر المؤمنین دی حضرت عمر رضی الله عنه. د ذوالحجې میاشت چې زمونږ اسلامي کلندر تقویم په دې باندې ختمیږي په دې کې حضرت عمر رضی الله عنه په خنجر باندې اوالی شو. د هغې واقع څنګه ده؟ حضرت عمر رضی الله عنه خو ډېر عادل تر اوسه پورې کافر فرنګیان او هندوان او په دنیا کې تقریبا چې څومره لامذهبه قومونه دي بېدینه کافر مشرکین هغوی د عدل فاروقي نه متاثر دي. الله جل جلاله داسې یو شخصیت پیدا کړ. نو یو ځل داسې واقع وشوه چې یو غلام د مغیره ابن شعبه رضی الله عنه د هغه نوم دی ابو لؤلؤه فیروز المجوسی دا غلامو د هغه زمانه کې مریانو غلامانو خرڅېدل غشته کېدل وو. د یو ځل حضرت عمر رضی الله عنه ته راغله ورته وایي چې صاحب ما باندې زما مالک چې کوم زمانه پیسې وصولوي هغه ډېرې دي او ته ما سره تعاون وکړه هغه ته ووایه چې ما نه کم وصولوي چې کومه مزدوري زمانه وصولوي هغه زمانه کې به داسې کول چې غلام ته به وي چې د چا به غلام چې لاړ شه پیسې ګټه او مثلا دومره روپۍ ما ته راکوه باقي ستا دي. نو
هغه چې په کومې پیسې مقرر کړې وي نو د هغې باره کې د شکایت وکړو چې دا ډېرې دي زه نشم پیدا کولی. حالانکه دا غلام کسبګر و، د ده فنز ده. لکه نن سبا یو مزدور دی، یو ګلکار دی، نو د ګلکار او د مزدور په دې اړۍ کې د ځمکې د اسمان فرق. نو دغسې هغه کسبګر و، فن یې زده و، هغه ډېر څیزونه زده و، ډېر کارونه یې زده و، او دا یې زده وه چې د کاڼي نه به یې څیزونه جوړول، میچنې به یې جوړولې. نو حضرت عمر رضی الله عنه د ده په باره کې معلومات وکړل. نو ده ته یې وی چې ته پیسې پیدا کولی شي، دا تا باندې چې مالک کومې پیسې ایښي دي نو دا ډېرې نه دي، ځکه چې ستا کسب زده دی. نن سبا یو سړی هغه 7,000 او 10,000 روپۍ تنخواه اخلي، 8,000 روپۍ تنخواه اخلي، او یو کس دی هغه 3 لکه تنخواه اخلي. دا 3 لکه تنخواه چې اخلي دی د زور کار هم نه کوي د هغه په شان، لیکن د ده فنز ده دی، مهارت یې دی، د هغې د وجې اخلي. نو ورته وایي چې دا پیسې په تا ډېرې نه دي. نو هغه سړي په زړه کې دا خبره کېنوله چې ده خو زما خبره ونه منله، او دا او مجوسي. نو دا ورځې تېرېدې، یو ځل حضرت عمر رضی الله عنه دا سړی مخامخ بیا راغی. نو امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله عنه ورته فرمایي چې هلکه ما ته پته لګېدلې ده چې ته میچنې هم جوړې. وایي چې او د میچنې د پلونه به یې د کاڼو نه جوړول. وایي ته میچن جوړولی شې؟ وایي چې یا. ورته وایي چې ما ته خو یو میچن جوړه کړه. نو هغه ورته وایي ابولؤلؤ چې داسې میچن به ته جوړه کړم چې د هغې به په مشرق او په مغرب کې ډنډورئ، داسې میچن به ته جوړه. او دې خبرې سره لاړو روان شو. نو حضرت عمر رضی الله عنه ډېر هوښیار، هغه وفرمایل چې دې سړي ما ته دمکي راکړه. ناس کسان چې څومره وو حاضرین، هغې ته وایي چې دې سړي ما ته دمکي راکړه په دې خبره کې. لیکن دا د عدل دی د حضرت عمر رضی الله عنه چې په دې خبره باندې چې ورته پته ده چې په دې کې ما ته دمکي راکړه، دی نه نیسي، نه قید ته کوي، نه جیل ته کوي، نه په قید کې اچوي او نه قتلوي. او نن سبا کله کله په دې معاشره کې بېګناه افراد او اشخاص هغه ونیوی شي، هغه جیل ته شي، او د هغې تر اخره پورې پته نه لګي چې دی مړ دی که ژوند دی. دا د حضرت عمر رضی الله عنه عدل دی، د اختیارتیا ده. ساز او غل به داسې معلومولو. الله جل جلاله چې کله یو سړی مؤمن وي ده ته فراست داسې ورکړي چې ده ته بیا الله پاک لارې خلاصوي. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا کې دا مرضي چې ته به مجرم او غیر مجرم څنګه پیژنې نیسې به الله پاک نور فراست ورکړي، فراست ایمانی د هغې په وجه باندې دی بیلول کولی شي. خو شرع چونکې ظاهر ګوري نو په دې خبره باندې دا سړی نه نیو، نه یې ورته سزا ورکړه، هیڅ یې ورته ونه وي. حالانکه حضرت عمر رضی الله عنه یو خو بادشاه دی، خلیفه دی، امیر المؤمنین دی، بل د عام بادشاهانو په شان نه دی. دنیا به چې اورېدل د هغه نوم به اورېدو نو ترې نه به رپېدل. لیکن سره د دې ده ورته کشنو که ورځې شپې تېرېدې، د دې ابولؤلؤ مجوسي په زړه کې هغه خبره ورته پرته وه. نو یو ځل حضرت عمر رضی الله عنه دا د ذوالحجې تقریبا 27 تاریخ یا 26 تاریخ 3 ورځې په ذوالحجه کې پاتې وې، نوي کال شروع کېدو ته یا 4 ورځې، چې حضرت عمر رضی الله عنه یو ځل د سحر مونځ ته راغی. مسجد نبوي کې به یې مونځ کولو په خپله، خلیفه وقت او په کار دا ده چې بادشاه وقت په خپله باندې امام او مقتدا وي، لکه څنګه چې په امامت کبرا کې دی نو دغه رنګ صغرا کې هم دی. نو حضرت عمر رضی الله عنه به مونځ ته په خپله وړاندې کېدو. نو مونځ ته مخکې شو. عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما او نور حضرات د دې واقعې روایت کوونکي صحابه کرام دي چې څنګه مصلی ته ودرېدو، تکبیر وشو، الله اکبر یې وی، اقامت پسې. نو دغه وخت کې دا مجوسي په مخکې صف کې ولاړو، څادر یې د ځان نه چاپېره کړی، په هغې کې خنجر نیولی او چې څنګه الله اکبر هغه وکړو نو دغه وخت کې په خنجر باندې ووهلو په دې تشي کې. یو څو ګزار یې ووهلو نو حضرت عمر رضی الله عنه پرېوت. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه دا رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابي دی، اوس یې تذکره وشوه تاسو ته، عشره مبشره کې دی ورپسې ولاړو. دې نه دا معلومه شوه چې امام پسې متصل هغه افراد ودرېدل پکار دی چې کوم کسان هغه تکړه مستمخ کې کېدی شي. زمونږ د جماعتونو حالت دی چې امام پسې چې کله بانګ وي نو هغه هم ګرخریلی وي او اقامت کوي نو هغه هم کوي. نو ټیک ته که ته دا کار کوې خو بیا اقامت او امام پسې متصل ودرېږه ما. یا بعضې جماعتونو کې داسې کس ولاړ چې په ګوډو تکلیف دی ورته کرسۍ امام پسې ایښي
نو چې کله امام او دس مات شي نو ته مخکې کېدی شي خلکو ته جمع ورکولی شي تا ته په کار دا دی بیا چې ته معذور نو ته هغه سر کې چېرته کښېنه په کرسۍ باندې یا بعضې خلک په مخکې صف کې ماشوم ځان سره ودرئ نو آیا دا ماشوم دومره اهل دی حدیث مبارک کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لیلینی منکم اولو الاحلام والنهى لیلینی منکم اولو الاحلام والنهى چاہیے کہ میرے پاس متصل تم میں وہ لوگ کڑے ہوں جو ہوشیار ہیں اور زیرک اور تجربہ کار ہیں جو علم رکھنے والے ہیں عقل مند ہیں ماں پسید پسف کے آغا کسان ادریگی چھ سوک عقل مند دی او عقل مند کے دا داخلو چھ علمی بھی دا صرف عقلنا نو عبد الرحمن ابن عوف او دا غٹ حضرات حضرت عمر رضی اللہ عنہ پسی ولاړو نو عبد الرحمن ابن عوف ته اشاره وکړه چې مستمخ کې شه او دا مساله ده چې کله د امام او دس مات شي یا پسې چل وشي نو ورپسې کس ته پکار دي چې هغه مستمخ کې شي مز به د خلکو دی جاری ساتي که یو رکعت شوی هغه شوی دی دا نور مز دی خلکو ته وکړي عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه مخکې شو دین دا مسله معلومه شوه چې مز څومره اهم عمل دی څومره اهم عمل دی چې دغه وخت کې حضرت عمر رضی الله عنه امیر المؤمنین پرېوته په ځمکه خو مز نه ماتوي دی مز دی نه ماتوي مز یې وکړو او دی پروت دی چې مز کله وشو نو د هغې نه پسه خلق چې کوم دی نو ته نه راچاپېره شو البته دغه قاتل چې کله وتو صفونو منځ کې نو خلکو راګیر خلکو اونیو نو د 14 کسان وال بچړو 14 کسان وال په هغې کې اووه کسان تقریبا نورم شهیدان شو بیا یو کس سره چې کوم دی نو داسې برساتي غونې وه چې هغه به په مدینه منوره کې د ساړه په موسم اچولی کېده نو هغه به د پاسه واچوله نو د ده مخ سر پټ شول نو خلکو په دې شکل باندې ونیو نو بهرحال حضرت عمر رضی الله عنه چې کله پرېوتو بیا د مز نه پس خلکو اوچت کو کور ته یې بوتلو او خلق عبدالله ابن عباس یې وایي چې شاته صفونو ته آواز نه رسېدو هغوی وایي چې څه چل عبدالرحمن ابن عوف چې مخکې شو نو بیا خلکو ته مز ورکړی حضرت عمر رضی الله عنه په بستر باندې اوړی دی بیا پروت دی نو 3 ورځې یا 4 ورځې ژوندی وخه او په 1 محرم باندې بیا وفات شوی د دې زخمونو د وجې هغه زمانه کې دغه ډاکټري ترتیب نو هغه زخم چې کوم زخمونو چې څنګه به ورته خوراک ورکړو نو هغه به په هغې لار بار راووت چا وی چې ښه به شي چا وی چې نه نو چې کله یې پی ورکړل شودې ورکړل نبیز یې ورکړو او هغه ووتل په زخمونو باندې نو بیا د خلکو تمه قطعي شو چې اوس نه په دې حال کې یو کس تپوس ته رالو خلک راتلل دننه او بوتل به نو یو نوجوان رالو نو چې هغه واپس کېدو نو د هغه د لاندنۍ څادر ازار په عربو کې رواج د ازار اچولو د لند دی د ګیټو نه ښکته نو حضرت عمر رضی الله عنه په دې حالت کې چې درنګ ساعت ته به مري هغه ته وایي چې ارفع ازارک ای هلکه دا خپل ازار څادر پورته کا ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم دې نه منع فرمایلي ده دا بعضې سړي د پنسې د ګیټیو نه ښکته په دې پونده کې راښکې شي خصوصا چې چېرته هلکه دا موبایل ښکته کړه چې چېرته واده وي ښادي وي دعوت وي نو بیا د دې خبره ډېر اهتمام کوي چې دا پنسې په دې پوندو د لاندې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې نه منع فرمایلي دا حرام دي او وجه د حرمت دا چې دا تکبر دی او په دې موقع خو خود تکبر دی ځکه دا سړی وایي چې زه غټ ښکارم لغو ناستم خاص ناسته کوي لاسونه هم په خاص انداز باندې کېږي تللم خاص انداز سره کوي دا چال د تکبر دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپلو ارشاداتو تعلیماتو کې د دې نه منع فرمایي حضرت عمر رضی الله عنه خلکو ته براتلل دومره معمولی خبرې به اصلاح کوله دومره معمولی خبرې به تنبیه نن سبا زمون په کورونو کې زنانا جنکۍ الکان د کور سرپرست په وړاندې په مختلفو ګناهونو کې مبتلا وي سرتور سر ګرځي یا په موبایل باندې لګي یا په نت باندې لګي یا مختلف کارونه کوي او دا مسکین وته یې څنګه وي دی وایي چې زما وس نه رسي ته د کور مشر څنګه قرآن کریم کې الله پاک فرمایي الرجال قوامون علی النساء سړي چې کوم دی نو دا نگران دي قوام دي الله جل شانه دیتا قوام ورکړی دی او زورورتۍ ورکړي ده غلبۍ ورکړي ده په کور باندې د کور مشر دا دی د ده خبره ومنلی کېږي او حکم او وینا به د ده چلیږي لکه په ملک کې د صدر او د بادشاه د وزیر اعظم حکم چلیږي دغسې په کور کې به د کور د مالک حکم چلیږي د هغه په ښځه باندې د هغه په لوڼو باندې د هغه په زامنو باندې په ټولو باندې
نن سبا د دې خبرې خیال نه کوي. په هر څیز کې عموما زنانه مخکې شوي دي او سړو خپله مخکې کړي دي. او خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله ستاسو مسالې ستاسو ښځو ته حواله شوې نو تاسو ته د ځمکې خېټه بهتر ده د شان مړه ښیي بیا چې دننه په ځمکه کې پراته وي. نو حضرت عمر رضی الله عنه دې اهتمام سره سره د دنیا نه تشریف وکړي. نو چې کله پوه شو چې اوس ښه کېدل نشته نو خپل زوی یې راوغوستو عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما. عبدالله ابن عمر زوی دی د حضرت عمر رضی الله عنه. هغه ته ووی چې بچی لاړ شه او ام المؤمنین نه تپوس وکړه. دغه وخت کې د حضرت عائشې رضی الله عنها ام المؤمنین چې د ټولو مسلمانانو مور ده د پیغمبر علیه السلام بیبي ده. د هغې په کوټه کې دوه شخصیات خخو، یو نبی کریم صلی الله علیه وسلم او یو ابوبکر صدیق سے. او په هغې کې ځای وی ام المؤمنین نه تپوس وکړه چې ما ته به په دې خپله کوټګۍ کې زما د ملګرو سره ما ته ځای راکړي چې دلته زه ښخ شم. زما خواهش دا دی که هغه ها وکړي نو ام ماته ووایه او که نه وکړي نو ام ماته ووایه، ځکه چې د هغې خوښه ده. دغه وخت کې لا ژوندی دی، بادشاه دی، لیکن حکم نه چلوي چې ماته به دا راکړي. دلته په دې رعایا کې د خلکو څومره ځمکې دغسې لاندې کېږي، دلته دا شی جوړېږي، دلته دا جوړېږي، دلته دا جوړېږي. د قبر دپاره د ځان دپاره ځای غواړي او هغې نه تپوس وکړه چې د هغې اجازت وي. نو عبدالله ابن عمر صاحب چې لاړو ام المؤمنین ته یې وویل نو هغه هم خفه ناسته وه ځکه چې حضرت عمر رضی الله عنه لګېدلی دی. نو هغې ورته وویل چې دا ځای خو ما ځان ته پرېښی و ځکه چې یو مې خاوند دی او بل مې پلار دی، خو چې امیر المؤمنین یې غواړي نو ټیک ته ما هغه ته اجازت ورکړی. او چې کله یې دا زوی استولو نو ورته یې ویل چې ګورې دا به نه وی چې امیر المؤمنین وی، دا یې د دوو وجو نه وی. یو دا ده چې امیر المؤمنین ټکي سره په خلکو باندې روب راځي ځکه چې امیر المؤمنین ډېر دروند لقب و د ټولو مؤمنانو امیر او مشر. او دویم یې ورته د دې وجې ونه وي چې دغه وخت کې چې کله زه زخمي شوم د دنیا نه ځم نو زما امارت ختم شو، اوس به زما نه پس بل څوک تاسو خلیفه کوي، زما خبره منل دی پورې و بس. نو ځکه یې ورته وی چې امیر المؤمنین به نه وی، دی وی عمر ابن خطاب وی، داسې نوم ورته وایه. حضرت عائشہ رضی الله عنها ام المؤمنین اجازت ورکړه چې رالو نو ټول خلک ته غیر چاپېر ناست دي. نو حضرت عمر رضی الله عنه زخمونو حالت کې وینې دي بهیږي او چې زوی څنګه را مخامخ شو نو خلکو ته وایي چې ما کېنوئ شاته راته تکیه کېږي. دا کېنولو دې دپاره وی چې دا خبر د ام المؤمنین د طرف نه راغلي ده، د دې پیغام د قدر دپاره، لکه تا سره دروند سړی راشي ته هغه ته کېنې وپاسې. نو د دې خبرې اورېدو دپاره حضرت عمر رضی الله عنه د دغه حالت کې چې درنګ ساعت تمري او ما کېنوئ چې دا خبره ډېر په احترام سره واورم چې څه خبره وی بچیه څه خبر دې راوړې. ورته یې وی چې صاحب اجازت یې درکړو. بیا یې ورته وفرمایل چې ښه چې کله مړ شم او تاسو ما خښولو ته بیایئ نو بیا چې کله کټ یوسئ نو کټ بهر کېده او تر هغې پورې دننه مه ځه تر څو پورې چې د بیا اجازت نه یې راغشته. کېدی شي که چېرې هغه د خپلې خبرې نه واپس شي نو ما بیا خښ کړي د ټولو مسلمانانو سره. او د روزې مبارکې ته مخامخ د بقي مقبره ده، هلته کې ټول مسلمانان خښ دي، ما هلته خښ کوي خو بیا به ته اجازت خامخا اخلي. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه د شهادت نه پس دنه بیا اجازت واغشتو. نو ام المؤمنین ورته وفرمایل چې ما خو مخکې تاسو ته اجازت درکړی دی. نو حضرت عمر رضی الله عنه دغه وخت کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره او د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره په دغه روزه کې د حضرت عائشہ رضی الله عنها په کوټګۍ کې د درې واړه حضرات تدفین. مسجد نبوي سره چې کومه روزه ده په دې کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د دواړه حضرات او د دې د قبرونو ترتیب دا دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم قبر دی وسره خوا کې د ابوبکر صدیق دی وسره خوا کې د حضرت عمر صاحب. خو د حضرت ابوبکر صدیق صاحب سر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سر سره مخامخ نه دی، سینې سره مخامخ دی، او د عمر صاحب سر د ابوبکر صدیق صاحب سینې سره مخامخ دی. نخبو طرف ته چې کومه جالی راځي نو هغې سره د حضرت عمر رضی الله عنه قدمین مبارک متصل دي او د صدیق اکبر ته لري دي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې نه هم لري. نو د عبدالملک ابن ولید په زمانه کې دا دیوال پرېوتی د روزې. نو چې کله نه وروستو زمانه کې دا وروستو زمانه کې پرېوتی نو چې کله وکتی شول نو په هغې کې 2 قدمونه ښکاره شول خپې بلکل تازه. نو خلک حیران شو چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم قدمین مبارک نی.
نو دغه وخت کې چا ووایي چې نه دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم قدمین نه دي، دا د حضرت عمر رضی الله عنه دي، ځکه چې دیوال سره متصل د هغې قدمین راځي. نو بیا یې دا روزه چې کوم دی نو جوړه کړه او بیا دلته کې د تانبې دیوال د لاندې نه راختې دی پورته پورې تللی. نو عرض مې دا کولو چې دا میاشت او دا محرم او د دې ډومبنی تاریخ هغه د حضرت عمر رضی الله عنه د شهادت، لیکن زمونږ په دین او مذهب کې د تاریخونو بنیاد یا چې کوم دی نو په دې سلسله باندې ني هغه دې ته دی چې خلک مسلمانان دغه دین خپل کړي. دا هستۍ خو د دنیا نه تللی دي، په ټولو کې لویه او عظیمه هستي رسول الله صلی الله علیه وسلم وفات دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغې نه مخکې انبیاء کرامو چې تشریف د دنیا نه وړی دی نو په دې کې پاتې کېدل څه ونیست. اصل شی دا دی چې تا هغه ایمان څومره حد پورې اختیار کړی دی چې د کوم حکم الله او د هغه پیغمبر کوي، تاکې هغه ایمانی صفات تر څومره حد پورې دي چې کوم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کوم خویونه تا ته پرېښي، تاکې هغه اخلاق ته څومره حد پورې دي ته په هغه دین او شریعت باندې څومره عمل کې چې کوم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پرېښی دی، ته د اسلافو په نقش قدم باندې څومره روانې. اصل شی دا او دا دین یو حقیقت دی، دا رسومات نه دي. نن سبا د دنیا څومره ادیان باطل چې دي صرف رسومات دي. چا پټکي ته دین ویلی دی، چا ویښته نه پرې کولو ته دین ویلی دی، چا تعطل ته چې ښځه پرېږدي او بچي پرېږدي او ځنګل کې کښېني دې ته دین ویلی دی. نه په دې باندې الله جل جلاله ناراضه کېږي، هندو ستړی خدای ناراضه، دا هر څه د شیطان په اروا باندې دي. دین هغه دی چې کوم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پرېښی، قرآن پاک او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې د هغې تشریح او تفسیر دی. او بیا حضرات ائمه مجتهدین فقها د دې دین مسله جزئیه په آسان شکل کې هغه تاسو ته ښیي. تا ته دا نه ویل نه سبا ډېر خلک تا ته دا وایي قرآن پړو، هغه به وایي چې حدیث مو وایي، دا منکر حدیث دی، دا مسلمان نه دی. بعض بتا تا وایي چې حدیث پڑھ کر عمل کرو بس. نو حدیث پر عمل کرنا ہمارے لیے مشکل ہے، زمونږ خپله ژبه هغه عربي نه ده. بیا د حدیث نه د مسایلو د استنباط دپاره علم پکار دی، عربی باندې لغت عبور پکار دی، صرف باندې، نحو باندې، تاریخ باندې، سیرت باندې، د صحابو په سیرت باندې، حالاتو باندې، او د رسول قرآن پاک حفظ ناظره دا ټول. نن سبا یو امی سړی را پاسېده ته به قرآن نه ورځي، دی وایي حدیث میں اس طریقے سے آیا. د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث امام طحاوی رحمه الله شرح معانی الاثار لیکلی ده، په هغې باندې یو مسله باندې پرون مونږ یو مسله وې 2 صفحې ډکې کړي دي پوره، او په هغې کې بلا احادیث راوړي دي صرف د دې خبرې دپاره چې د غوږونو مسه چې کېږي، د غوږونو مسه دا به څنګه کېږي. حالانکې داسې څیزونه دي چې زمونږ خلک د هغې اهتمام هم نه کوي. د سر مسې سره د غوږ مسه کېږي که نه، لیکن په دې باندې ډېر احادیث راوړي دي چې آیا دا به وینځي دا غوږونه او که د دې به مسه کوي. په دې کې مختلف اقوال، 6 اقوال صرف په دې کې دي. بعضې وایي چې دا وړاندنۍ حصه او وروستۍ دواړه به د سر سره مسه کوي، بعضې وایي چې دا مخکۍ او دواړه به د مخ سره وینځي، بعضې وایي چې دا مخکنۍ حصه به د مخ سره وینځي او دا شاته به د سر سره مسه کوي، او د دې نه علاوه نور اقوال دي پکې. دا ولې د احادیثو دا د ائمه مجتهدینو کار دی، دا تا ما کولی شو چې مونږ په دې کې کومه لار روباسو، ځکه چې احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم متعارض دي چې یو باندې عمل کې بل د نه پاتې کېږي، چې په هغې عمل کې دا د نه پاتې کېږي. نو دا حضراتو فقهاو کړي دي چې اصل لار پکې منځ کې غیر ایستي د اصولو مطابق. نو عرض مې دا کول زما عزتمندو چې اصل دا ده چې سړی بحث مباحثې هم نه، یو خو دین ته توجه پیدا کړي. یو دین ته توجه په دې نه چې ته په واتساپ باندې ما ته حدیث راستو، زه به تا ته راستم چې حدیث کې ګوره دا راغلی دی او دا راغلی، نه، عمل شروع کړي، کردار شروع کړي، عقیده خپله کوي، اللہ جل شأنہ ته څه وښیه. صحابه به دا کول چې میں اپنے رب کو دکھاؤں گا، میں فلاں غزوے میں رہ گیا تھا، اس جنگ میں شرکت کروں گا تو میں اپنے رب کو دکھاؤں گا. په احد کې چې صحابه شهیدان شول، بعضې صحابه وایي چې زه په بدر کې نه وم، خو زه به خپل رب پروردګار ته ښیم په دې جنګ کې چې زه څه کوم. نو دا ریا نه ده، یاد ساتئ، خپل الله ته خول اخلاص دی، او خلقو ته خول دا ریا ده. نو هغوی به رب ته خول، نو ته خپل رب ته څه وښیه چې په ورځ د قیامت باندې تا هغه سره ملاقي کېږي او مخامخ کېږي او تا نه هغه تپوس کوي، نو چې تا سره صحیح. واخر دعوانا الحمدلله.